حامدا و مصلیا و مسلما. میشه مخکې بود په ورځ باندې فقهي مجلس شروع کړی و، نو بیا هڅه نن بیا بودریز دو د مفتي صاحب نور صاحب زیر نگراني څه احکام دي چې هغه هم سره شریکي. یوه مسله خو مفتي صاحب دا دو چې یاره په مړي باندې دوه بره نماز جنازه کولی شي که نه، نو یې چې په مړه دوه بره د جنازې لمونځ نه شي کولی، دوه بره جنازې لمونځ په مړه باندې نه شي کولی. ها که چیرې داسې صورت راغی چې مړ چیرې شوی و، ولې چا لمونځ پرې کړی و خو والي ته پته نه وه، اجازات یې نه و، بغیر د والي د اجازات نه ویس والي غواړي چې زه دوه بره لمونځ د جنازې پرې کوم، نو دوه بره یو والي بیا د جنازې لمونځ ها کولی شي چې کوم خلک پوتې وي هغه هم په هغې دوه بره په هغې جنازې په لمانځه کښې شرکت کړی شي. دوه بره نه خو چې څوک پوتې وي زړه یې غواړي چې یاره زه شریک شي. او دومه خبره بل سول هر غلی دی، ځینې خلک غایبانه لماز جنازه کوي او دا په د سیاسي کیسې کښې ډېره عامه ده چې وहाँ पे नमाज जनाजा गायबा पढ़ाई गई, गायबाना पढ़ाई गई, वहाँ पढ़ाई गई. دا سیاسي نماز جنازې نه کوي. شرعي حکم څه دی چې د غایبانه نماز جنازه جنازې لمونځ ټیک دی که نه دی؟ نو غایبانه لمونځ د جنازې د امام ابو حنیفه د مسلک مطابق درست نه دی. سول شوی دی چې په حرمین شریفین کښې دوه بره کوي امام مطلب کعبه، نو میږي چې جواب یې دغې دا ورکړی دی احناف چې چونکې هغه حنبلي المسلک دی، د امام احمد بن حنبل په مسلک دی، هغه یې خپل مسلک مطابق کولی شي خو میږي نشي کولی، د احناف په نزدیک جایز نه دی. او ځینې خلک تذکره دا کوي چې نجاشي چې کوم حبشه بادشاه وه هغه خو حضور صلی الله علیه وسلم دوه بره لمونځ کړی و. و دغې جواب هم دا کوي چې دا خصوصیت د نجاشي دی، دا نه تعمیم یا جواز نه معلومیږي. او دغې سره سره یو درم سول هر غلی دی، دا ډېر اهم سول دی او ډېر په دا کښې مې ډېر پروتې هی بلکل یې څوک خیال نه سوتي او په ډېر غټ جرم ارتکاب شي راغلي. پوسټ مارټم د مړي کول، مړی وشي چیرې اکسیډنټ وشي یا په ګولۍ ووشي بیا واته هغې ډسټریکټ ضلعي هسپتال هغې ته یې وړي بیا واته دغه پوسټ مارټم کوي. نو پوسټ مارټم اجازات نشته، جایز نه دی، دا حروم دی. وجه څه بیانوي؟ ځکه نو حروم دی چې چونکې دغې انسان اړیکې توړ پکښې دریمي، دغې نه د چمړي چیر پاړ پکښې دریمي او کله وره انسان د فرج ښکاره کولې نوبتي نه هر دریمي. دا ټول داسې اوامر دي چې د حرمت نسبت ورته شي. نو دا پوسټ مارټم کول یې چې دا امره ضرورت شدیده نه دی چې دغه د وجې نه اضطراري حالات نه دی دا قدمي نه کښېښود شي. نو په هېڅ صورت باندې پوسټ مارټم جایز نه دی، ځکه چې مړی لکه څرنګې چې ژوندی انسان واجب الاحترام دی، داسې په مرګ نه وروسته هم انسان واجب الاحترام دی. نو کسر عظم المیت که کسره حیا، حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د مړه د اړیکې متول دا داسې دی جرم یې دی لکه د ژوندي انسان د اړیکې متول چې دی. نو پوسټ مارټم جایز نه دی. دا د ملګري سره مشر کول غوښتل. پوته شوه دا تو سره کوم تحقیق دی او تو سره خپل کوم مقاله دو تو مناسب ګڼلی دو هغه موږ سره شریکه کړه چې موږ هو د ناظرین او د ملګري ټول درنه وروي. الله د جزای خیر درکړو. جزاک الله. بسم الله الرحمن الرحیم. مفتي صاحب الله پاک ته تو ته جزای خیر درکړي او الله پاک ته موږ ټول ته اخلاص نصیب کړي. زه انشاءالله که خدای کول یو څو مسلې باندې تاسو مخکې بیان کوم، نو الله پاک هم د الټا هغه نه وسوتي، غلطې تشریحات یې هم د الله پاک وسوتي او په خپل خیر سره د الله پاک خیر عافیت سره د وسوتي. او بل مفتي صاحب هسې دا پکې شرطلای شي انسان دی میش کمزوري بې علمه یې میش طلبون یې زده کوي در سره، کله کله میش نه خطویي شي غلطي شي، بطور طنز نه، بطور ټوکل نه، بطور اعتراض نه، میش چې څوک اصلاح وکړي غلطي میش ورته پورې نمبر هم منشن دی او لیکلی وي او د میش محسن وي او د میش سره لوی شګړه کوي نه کوي. داسې نه وي چې میش غلطۍ نه مبرایل یا دا میش په دا طور ذکر کوي چې میش اعلم الناس نه نه، دا سوچ نه دی چې مذاکره سره وکړي. مفتي صاحب څټې مخکې میره یو مجلس ته ایک ته داس ټول غلی و چې مفتیان کرام یې دا تحقیق وکړلی چې د خپل شعر نه د فرق او موجوده ذکر ټاک شي چې د ټاک نه میسوفار کوم ځای نه سړی ووځي دا میسوفار شمېرېږي
او یو د ټاک بشنده دی د بهر نه دی ټاک تر نوځي کوم حدود دي کوم اخري غا دی چې دوی مقیم یعنی ټاکول شمیرل شي چې د کلیول شمیرل شي کې د مینځ د 2 رکعات نه 4 رکعات وړي شي نو د دې په باره کې چې کوم اخري فیصله وشله مین پند خدا دی چې په شریعت شي دوی شهري په مان شي چې کومه فیصله دو دا د سرکار په دغه کې غوښی نظام دی او د شریعت په دغه کې غوښی نظام دی سرکار داس کوي چې د کچهری نه تر کچهری پورا یعنی وسط شهر نه تر وسط شهر پورا او د میر مفتیان کرام علماء کرام فرمایي چې نه د ابودی نه دشمېدي شي د شهر چې کوم اخري ابودی وي کوم ابودی حدود وي خو وینا با چې سړی ووځي نو د یو می سفر راکېږي نو یو خدا اهم پوینټ ځکه دی چې کله کله ور د سرکاري طرف نه د دوی شهري په مان شه فیصله لیکل شوی وي خو هغه ښار د وخت سره سره ابودی دومره مخته شي چې 10 کیلومتر هم مخ شي 5 کیلومتر هم مخ شي په دانه هم مخ شي ستر شیرینه په دانه هم حرکت کوي نو دا بیا من خبره دوی چې مشت د په ذهن شي چې په دغه شي د ابودی اخیری سر ته کتلای شي او په دغه بوند د شریعت حکم په دغه لګیږي نو دا یو اهم غدای نو په دغه شي د دوی شری په مانشي چې کله یو سړی د سفر اراده کوي دغه ته پورا په دوم نمبر ضروری خبره ده چې د کله د خپل کور نه روانيږي چې د 177 کیلومتر په وخت اراده وي دا کله د کور چې ووځي کچېره د کور نه ووت د اراده په دانه کم وا بیا د اوی دونه د یو بل چار پیشش ولا نو د اوی صورتونه مختلف دي اوی ته علما فرمي چې ولو طاف دنیا کدا سي سړی داسې سټیپ بای سټیپ داسې تدریجان کدا دنیا چکر ولا کوه د سفر نه دی نو د سفر د پوره بیا اهمه خبره ده چې د کوم ځای نه وزیر ونیږي په غي واقع عند الخروج د وتل سره ده 77 کیلومتر د اراده کړی دا بیا سفر دی کوم سړی چې دا اراده وکي دای د خپل کلی د ابو دینه ووزي د خپل شهر د ابو دینه ووزي شرعاً دا سړی سفر شو نو یو اهم خبره په دغه کې دا دو بلا چې په دغه کې کومه اهمه خبره دو دا دو چې د هر شهر سره سره آس پاس وړي ابو دی هوي او د هر شهر خپل یو فنا هوي بالکل نو دا بیا کسادو چې د ابو دی او حق راس کوي د ابو دی سره نږدې چې کومه ټچ ابو دی دی او کومه فنای مصر وی د علاقې چې کوم په عربي کې فنا ورته وي او مشتو سو په عام ساده الفاظ چې ځکه چې کله چې متعوض داسې خلک تدریمي چې د اغي د اصطلاحات نوې پراخشه نو د فرض کا د کېل میدون دی ولته نږدې بل داسې میدون دی چې د اغي ته عوام ورو وځي د شهر ورو وځي پارک ته یو داسې ټچ یعنی روزمره چې کوم غاوي په واښو اوس په ویا او ولته غاور کو ګور دوړ سرواندي دا تمش سرواندي دا چې نږدې چې کوم غاوي کنه وې دغه فقها په ټول نه بهترین تهدید پر عربی شدا کړی دی چې ما اوعد لمصالح المثل المعد لمصالح المثل چې کله ته مطلب اشار ته کیم زینه فائدہ راسیږي کنه هغه په دغه شارک شمیر دی چې پاور تیر شي دوی مسافر وي چې اتر ورته شي دوی بیا موقع آفرین او په دغه کې یو ډیر زوت مین پوینټ دا هداي چې دا کوم مش فنای مصر ورته یي دا په جماع کې بل حکم دی په اتمام یعنی د مذهب د سفر شي بل حکم دی په سفر شي دا ضروری دی چې دا فنا د شهر سره ټچ وي لګیدل وي په د امان شي فصل نه یو قسم چانوي کارلای او په د امان شي خالی ځای نه وي چې دا ټچ وي او د جمی په باریک شه دا غاسور شي کوئی جمی په باریک شه بیا دا چې جما کا لږ منفصله وي ها بغي شه بیا ها جایز ده نو یو مین پوینټ دا دی دغه ټوله د شریعت دغه ټوله حکمي پرشنیک شه اخر چې کومه فیصله وشوه کوم سړی چې د ټاک نه
د جنوبي وزیرستان په طرف وځي نو د شیخ مارکیټ نه مخکې باب جټاتر یو بورډ لګېدلی دی په کیڼ طرف دا حدود چې دی کراس کی بیا دی د ټاک نه وو یعنی شیخ مارکیټ نه ور د مخه باب جټاتر وته یو بورډ دی چې په دا ور تیر شي دا ټاک دا ستی ور وته ټاک نه دوه مسافر شي دا وستر مسافر شا چې بیا دا دیری په لوري دا پیزو په لوري دغه دیری په لوري ماینام وکړه بلګری ټول وا وکړل په دغه کې اخیری فیصله دا وشوه چې د دیری په طرفونه چې ووځي د مجید پام مجید خان پام په دغه بوند خو د ټول حضرات اتفاق وو چې په دغه بوند هو دا فنای مصر دا په د شهر شه داخل دوی دا ځتی ابو د اخیری حال بالکل ٹھیک ځنې ملګری لړ مخشه پولیس لند جوړ شوی دی بالکل اشته ځنې ملګری د مجلس داغه هو کړلا چې یاره دا د ابو د احمد کیسادو دا د شعر اهم یو شعبادو حسادو نو دا قطعا حکومت ځلی دا د شعر نه جدا کوي نه بهاري نشست لای دا ځلی غادای نو بهتره خبره دا چې په احتیاطاً چې په دا مان شي دا دا تبلیغي مرکز سره دا دوی خرڅي دا اسپرسي چې په دغه جوشه دا دای غاته نه درې شل منځته یا کال میز کو په دانا دا بهر کوي او دا چې میز بیا په دا تبلیغي مرکز ورکړي چې میز بیا می سفر وی کوي تا لاره مزدګار ماشوم ته کې می دروغه به میز سفر کوي و پاس شهر درې می تو پر دا تر رسیدل نه وی کنه افرین میز په دا تا لاره په دا څورته هغه چاو چې کوم دی کنه رنوال یا ته مش می سفر ولته می سفر یې مخشه قبرستان دی بدل چې می سفر یې په تبلیغي مرکز کې می سفر یې ټیک شو په تبلیغي مرکز دا خارج دی دا بهر ډیر ښه خبره ده ماشه او د پېښور د پیزو طرف ته مخشه چې ملال چوکې کراس کې مخشه یو پام درمی خان زمان یا زمان خان دا او ته باټه هم دو باټه چې دو زمان سبزی منډي دو آج کراس کې بیا د ځتی دا دوله حساب یا د میشنا ټانک نه وتلې دو میجه می سفر شمه دا وته په پټنکوټ شو میج مازنه بیا سفر کوي سبحان الله او د عمرټي طرف ته دوله یو طرف کوته یو طرف دوله دی دا چې په د سپینجه متویر تیر شه پورتا بار صبر بابا دا چې کراس کې په اخر شه دولتا یو پلر درمی دولتا غادای شیر پنا دو او دا سٹاپ یا جواتای مالین در دا غونه خلک ته مالین د چې بر وځه کنه اچھا دا اخري حدود د شهر چې دغه نور وبځي می سفاره چې څو پر نه وته نه ویو می سفار شمه شي دا اخري حدود جزاکم ډیر بهترین مطلب تحقیق او ډیر جوته مهنت هم کړی دی الله پاک ته په دې د خیر دی تو 11-12 صفحې دی نو دا یو غادي بل د سفر په بریک شي یا احمد کیسه دا دو چې مفتی صاحب د فقهات د الله پاک جزای خیر ورکړي کوشش ودا کوي چې د میشتو ځنې داسې بنیادی خبرې وي چې سامعین ته یو داسې فایده ورسیږي چې هغه مخشه چار په چلاوي شي چې خلک بالکل خلک ضرورت هم پیش کیږي هغه مطلب فایده نه کوي چې ذهین کسونه داسې یو غابر سره وشي چې د مخشه چار په چلاوي شي نو وطن چې کوم دی وطن دا درې قسمه وطن دی دا مثلا نشته ډېر درې می پوسټ چې لوټ شي کنه مش خلک خاصه تعالی مطلب واتا یاره تیرا وکا نیمی وکا وطن می دای نمی دای می سفاری یا کا مقیم یا دا ډېر اهمه مسله دا اهمه وطنی نه درې قسمه فقها تقسیم کړي دي یو دی وطن اصلي نه که زه داسې مطلب زه د اصول وکه مطلب په دغه تو سره په تحقیق وندې چې میش دا پوس وطن ته لوټ شي دی ته میش کسر کوي پیرال میزو کې کنينګړای ځکه چې ځنه خالته بیا دامره تفصیلی پتن لګي دا خو د علما تحقیق دی چې لاند په داسه راپو کې زه یې خاصورت درې مزل مینس پیرا وکه کني می وکه زه چې تو ته د فقها دا غاڅ درته وکم ان شاء الله تو داسې صلاحیت پیدا شي چې ته خپل فرق داسې وبوسي په دا باندې هر څه پیږي ارزو داسې اسون غسره میز د ملګری ته شیر کی بس دا اصل چې خبره ملګری دی چې دې خپل دره همت به وکي چې بل ته پات خبر کولای شي چې ته کم چې دره پات خبر کولای شي چې دا مثلا نو ځکه ته پښتنه خو درته وکړې چې مثال ودلې دي ٹھیک نو یو ته یی وطن اصلي دا د انسان هغه وطن ته یی چې په کوم وطن شي دای پیدا شوی وي
لکه میشتوس چې پوس وزیرستان شي پیدا شوي ولته شي آبایی وطن آبایی وطن دی دا هم وطن اصلي شدي او هغه وطن هم په وطن اصلي کې دی چې کچیر دی ولته پیدا شوی نه وي خدای دې آینده سي زندگی ولته دې تیرول اراده ولا کامو چې پټاک شه د اراده دوستي تر قیامت پورا چنس بسم اراده اخلاق دا مو وطن اصلي دی او د میشتوس ډیر خلک راچې ته تللی او ا د 25 د دشت کولې ولی پندېږي ها کاروباري مصروفیات داسې دي چې هغه واپس یې لرتاګ نشته ناممکن غونډې دی مخشه واښه خو داس و چې د مړه سره ورول وس و د مړول سلسله هم ولی شخوي بالکل نو چې په کوم جو شته شوی لیا د پکیم نشه پنغولای داسته شي د غونه د تاګ اراده نشته آفرین خو یا داسې شوی دي چې د وی سړی و د دوه ځبوندې دي دوه ځایونه شي پندېږي دوی و دي نو دا هند د بیا دوه سره یعنی مطلب یو سړی دوی شته کړي دی یو پټاک شه دوی یو په کراچي هم وطن اصلي دی او تاکي هم وطن اصلي دی وی چې دغه مو ته د نتیجه وروتله چې دا وطن اصلي ضروری نه دی چې یو وي دوا کې دی شي درې کې دی شي ویس آمدن بر سره مطلب چې کوم کاز د خسورانه ټاکتر ترمي په دغه بوندو میشتو چوکي چې د تو وطن اصلي پوسټای ک علت دی کا چیرې د علت حملاوه پوسی حملاوه د میشتو د ګرمه د سردې په مطابق دای پوس هته کیز هته دا دوه سره د وطن اصلي دي چې خشورت سي ها پیرال میندو کوي چې ټاکتر سي ها دایو پیرال میس کوي یا په ډبارک شي د خپل وطن یا په جوش شي دا یا په دراک شي دی په دلیار شو دای دواره کته کوي چې کله ورسېږي د کوم حدود چې میشتو اکل پانا بعد بیا دای چې پیرال میس کوي نو دای ته یای وطن اصلي شول میس پیراله وطن اصلي ته فقها دالی کلی دي چې ولو ساعتن تکا د 5 منټه پورا ورننه وتله ها میزه پیرا په دې پورې متوی بلا مسله دی شو چې حتی کایو داسې سړای وو چې فرض کا د خشورن ارته د اغي وطن اصلي ډبره چې کی مین غا دی یرو ډغوړه دو یا پتر ده یا داسې دی ګوند دی چې په دې باندې دایر تیرې ده او مخشه یها 177 کیلومتر اراده نه و بیا خالی په دا ورننه وتل باندې هده ده سفر مود شو دا دې چې میشتو په دې شي چې دا داسې مین غا دی چې دا لکه تیمم ولا مثلا نه چې په بم د کله ها سړی کا په تیرې ده ها او ته تیمم بیا ستیره پر جن بیا او داس شي ٹھیک او یو دی وطن اقامت دی وطن اقامت بیا اغه ته دا په دوی شو چې وطن اصلي شول مینس پیرا کوي د اراده له وطن اصلي خیسور دی کراچي دی د دوبۍ دی د چکیر شه دی کنه او وطن اصلي همیش په وطن اصلي یې څه خدا شول مینس پیرا کوي وطن اصلي تر ټیمپورا نه ختم کیږي چې تر څو پورا د اپریشنوي نو چې لیکه مې ورکړه چې څو پورا د لیکه په دا اول تفصیل او په دغه نه بعد وطن اقامت چې چې سره استپینځله سری دي بالکل اراده وکي او ته وطن اقامت او دا وطن اقامت په وطن اصلي نه کمزوري دي دا نه چې ته یو ورته سفر وکي د دستي ختم شو کا وطن اصلي ته رول د بیا ختم شو او البته په دې شی یو مین پوینټ شته دا د چې د میشتو سکیم بیرون ممالک شي زمون ورنه واته پندې په کاروبار پس مزګره ستدلې دي هغه چې کیما کامراوي بالکل ولته د دې وختري دو وخوړه پاته ولته درېمي یا د میشتو سالمون طالبون په مدرسه کې داخله وکړي یا یو سرکار ملازم فرض کوي یا دای په د خان شي د ډپټي کوي او خپل وطن خې نه وي کوئی د پری وجه نه وي اوی سړی چې تر څو پورا ولته نکري وي او تر څو پورا ولته کور وي یا کور یې نوي کمرای وي سامان دی وي اسکال یې وي د کو که اسکال یې سامان نو د میډا علمونه دا غو چې سړی کا ډیر لري اله دولی روسي چې واپس شي کپیزله سری دی نیت نه و بیا د پیرال میس کوي دا سامان دي چې یشي دی دا ویس دومره قوت دغه وطن او خاص لکه وطن اصلي دغه د پورا بیا د پنځله سری دی نیت ضروری نه ده نو دا یو اهم په دې شی ویس میشتو ته د فائدہ وشوه چې کومه زنانه و دشي دوی د واکر سرګنی ته رخصتي وشي
ادی خو سرګانې کور شا وطن اصلي ځکه چې اوس وته پندې واپس په سرور روغله پلارګانې کوراته ادی وته شپې کوله لاس 200 پرای او پیرال مې نشي کوله چې په 15 لاتر د ناکام وي 200 پرای چې فیصله سوا 77 وی نو دو بیا 200 پرای نو بیا دا بهترینه مسله خو بیا متا بلا دا غشوا چې مشتو سفر کوي دوران سفر نن سبا خو کلی بسینر وته دي مین بسینر وته دي چې کوم سړی 10 کښینی لکه د زتو چې فلحال نشتی یعنی پیراده کښینی او په دوی دوران سفر شي دای ووت شي څنګه لګولای وی ها د اوداس نه وتی شي اچھا دا او دا سفر نه دا بل مسله ده چونکه انا جانې په سفر شي ډیره وکنه نو موږ دغه ته ځکه ورچا ولا چې دوی کسو یعنی څوک سفر کوي په سیټ ووشه سیټ باندې دای داسې ووشه چې دای فول نستو داسې نه و چې دای په ایټین نستو یا نو چې خدا نو ستاسو هیڅ دی نه عام طور معمول ده په دا واشه په سیټ ته سترګې پټې شوې وو دا د فول غشي په دغه باندې او داس نه مودي چې کلاس ورلې کیږي دای دا ورته کې شي په ودا سکشن دا مې ځکه درته وکړه چې لره سفر وی زناناوي نو چې د دې بیا بار بیا دیتا یعنی دمره قیمتي مسله دا هو تعالی چې د عام طور میشتو په گاډي په باسینه په موټر په پلان کوچ سفر کوي نو واته په سیټ باندې ووت شي په هغه صورت شاوداس نه موتی شي دو کلا کلا ډیره څه خبره چې کلا کلا زنانه وو د شي هغه اوداس خو بیا لري تر شي سړی کلا کلا ټیم کوي کنه او مطلب دا چې کا وو دوی په سیټ باندې پنوستي خو چې دایر وی شي ادا اوداس موت نه چې میش درته چې سلا وو شوای ځکه چې عام په میشتو شي چې متکئن او مستندن الى شيء بیا لو وزيل لا سقط دا خبره بالکل نو یو چې دا غوي او یو چونکه مشتوس الله پاک ته خیر وکي نو دا په دغه پیغام په ذریعہ سره موږ اوسه ته سره پوره شي ها دا درخواست دی چې په سفر دوران دا زنانه منځته کیږي چې کیم دی د پردی وی کله کله ور مشغوله ته پردانه وکي چې کیم دی پردی نه وی ولته مش داسې بیا پردا وکي چې مشتوس نه فرض غاشي نو زنان دا جهالت ډیر جوتوا متایوای خبره یو ده دو او پابند چونکه ډیر مهذب مجلس دی او سړی وی ډیر افسوس وکړي چې موږ څومره عظیم جرمونه کړی دي او څومره غړته شرع احکام متوال خالی دا د پوره چې دا شته نه چې کیږي یا ته اوداس کوي د مینس کوي دا خلوی شرم دی لوی عیب دی او پیرا فرض یول مینز نه دعا درې دا کرا چې نه دا سفر مو مخته ډیر شوی دی موږ په دغه مبتلا وي توبه طیبی او وس لشکي مطلب دا شای هغه غونې چینجر غلای دی تغیر تبدل ډیر غوډه د تبلیغونه برکات تبلیغون ماشاءالله په دې خبره کې بیا ډیر ښه ځکه دی چې اپل یاره هم دا شی اول ډېر ډېر راځي چې مطلب د زنانه کې زاول لمنځنه په کول وسو پورې ماشاءالله بیا ډرور خپل ژاو کو چې پښتون خو ډېر ماشاءالله په دې حواله سره ډېر شراوون دی الله دې ته خیر ورکړي او ان شاء الله کفته کول بس کفته کول ان شاء الله کوي او یو دادو چې دا کیسه لږ ډیره راکېږي چې کله خلک په سردی کې پورته لوشي کنه بیا الته ملت هوته کا شایني ولای بیا کله کله ورسي بیا الته د کله کله ورسي نو بیا د ته هیڅ پریشانی نشته دا بیا ها پیرال نیچ کوي ځکه چې خدای مو خپل دوی دی او مو وطن کم غاصلی دی په وطن اصلي شو ځکه چې پوری پرېشو ارزي پورته پوسی هغه وطن اصلي دی خلاص ولا نشته ټیک الله پاک ته خیر وکي بس الله جل شانه د مفتی صاحب ته خیر درکړي تو د استړی د تحقیق نظرینه دا استنباطات استخراجات دا مسلې چې روزي دا ډیر زیات مهنت وکي زه نه کوم دا مهنت او دا مطلب ستړی نه یا دا ډیر زیات په ستړی شي ډیر حوالی او مفتی صاحب ته هدا وکوي الله جل شانه د تویج د عمر ورکی امیجنه دا عمل خدای کوي کو پداک شي خاص للهیت چې میجا دا احکامی او د فریضه دا کې میج دا شرع احکام هر ورور ته ورسوي دا د میش فرض دی دا د میش شګړه نه د پچا باندې مسلمانې فرض هم دي چې مش خپل فرض ادا کړي نو تو سه میش د پوره دا وګونه کوي الله جل شانه هو د پدا ټوټه پوټه عمل د میش هغونه نه مف کې میش نه د خدای قبول کو الله دا په دې شي اخلاص سر نصیب کو الله دا توس حزن مستفید کو جزاکم الله خیر احسن الجزاء فی دارین